مسورزی پا ازان دا مدینی مزل روخانو پا ازان دا مدینی مزل روخانو زل استورنا هم برو مسورزی کلیوال دا پیغمبر و مسورزی کلیوال دا پیغمبر و مسورزی بختور تر بختور سورہ انعام ومسی پارا اڑمبے نمبر رکو اڑمبے نمبر آیات سورہ انعام ومسی پارا اڑمبے نمبر رکو اڑمبے نمبر آیات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم سورہ انعام ومسی پارا اڑمبے نمبر رکوع اڑمبے نمبر آیات اس دی زینا دا قرآن کریم دویمہ حصہ شروع کی گی او دا ترسول بنی اسرائیل پورے دا قرآن کریم دویمہ حصہ دا دا قرآن اول شروع پا الحمدو سروشوا دا دویمہ حصی شروع پا الحمدو سروسوشی او دا دین علاوہ دا درم حصی شروع پا الحمدو باندی کی گی سورہ کاف او سورہ سبا چی دے دویشتم سپارہ دا غزائنہ دا قرآن کریم سلورم حصہ با شروع کی گی دا غی شروع پا الحمدو سر دا دا دی حصی مرکزی مضمون چی دینو اغا
ربوبیت یعنی د هر ذره د کائناتو خالق صرف الله تعالی دی. نو دغه شانتی د هر څه تربیت کوونکې او خپل حد کمال ته رسونکې دا څوک ته صرف الله تعالی دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. نو دا دعوه د الذي دا موصول سره د صلی دا دلیل عقلی دی. نو فرمایي چې الله هغه ذات ته خلق السماوات پیدا کړی دي زمکه اسمانونه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیاری او رڼا. نو اوس پدې کې دعوه د وحدانیت د الله تعالی د هغه اول دلیل عقلی دی او دا په درې قسمه باندې دی. مخکې بیا په خپل ځای باندې د هغې ذکر راځي. نو فرمای الظلمات والنور مراد د دین عام دی که محسوس وي یعنی که محسوسی وي لکه شپه ورځ یا معنوي وي لکه شرک او وحدانیت او جهل او علم. الله تعالی علم هم پیدا کړی دی، جهل هم پیدا کړی دی، رڼا هم پیدا کړی ده، تیارې هم پیدا کړی ده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا زجر د منکرینو ته او ثم چې د تعقیب ذکری د پاره دی یا د استبعاد د پاره دی. یعدلون چې دا د عدل نه برابرۍ ته ویلی شي. بربهم دا متعلق ته یعدلون سره یعنی خپل رب سره نور مخلوق برابرۍ یعنی شرک ور سره کوي. یا دا د عدول نه بربهم دا متعلق ته کفرو سره یعنی عدول مخ اړی د حق نه. ظلمات دا جمع ذکر کړی د ځکه چې د هغې اقسام او اسباب او افراد دا ډیر دي او نور چې دی نو دا یو دی. نو فرمایي چې ثم الذین بیام دا کافرانو بربهم د خپل رب سره یعدلون معبودان برابرۍ. دا کافران چې دي نو د خپل رب سره معبودان دا برابرۍ. نو فرمایي چې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. بیا ورپسې فرمای آیت نمبر 2 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا. الله هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی د خټې نه او بیا مقرر کړی د نیټه د مرګ ستاسو. دا دویم آیات ته او دا دویم دلیل عقلی د اجل نه مراد مرګ دی. و اجل مسمى د دویم اجل نه مراد نیټه د قیامت ته او پدې کې درې امور دي. الله فرمای من طین د ټولو انسانانو اصل ماده او اول ماده هغه دا ده چې هغه څه شی دی یعنی خلق آباءکم. خلق آباءکم یعنی ستاسو پلار د خټې نه هغه پیدا کړی دی. نو په لفظ د طین کې اشاره ده چې په انسان کې استعداد او د علم او کمال شته په مهنت سره هغه کیږي. لکه چې د خټې نه ښه څیزونه انسان جوړوي په مهنت سره. لکه د خټې نه انسان تنور هم جوړوي، لوښي هم ترې جوړوي، منګې ترې هم جوړوي او بټل ترې سپیله جوړوي او داسې ډېر څیزونه انسان د خټې نه جوړوي خو په څه سره؟ په مهنت سره. قضا اجلا دا د ولادت نه تر مرګه پورې. و اجل مسمى دا د مرګ نه والي تر باس بعد الموت پورې. او یو قول دا دی چې مراد د دینه د مرګ نوالی تر باس بعد الموت پوری. او دویم دا چې اول اجل نه مراد نفس نیټه د مرګ دا او د دویم اجل نه مراد روز د قیامت ته. نو لہذا پدې کې دا قول دا غوره دی. تمترون دا د مریتون نه ماخوذ د ماخوذ معنی رو تیرې د مریتون نه او په معنی د شک سره دی یا د مرئین دی په معنی د جګړه کولو سره دی او ثم د استبعاد د پاره دی. نو فرمای و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
بیام تاسو پدې کې شک کوئ، یعنی تاسو پدې کې بیام چې دی نو هغه څه کوئ، یعنی شک پکې کوئ. بیا ورپسې آیت نمبر 3 الله فرمایي وهو الله فی السماوات وفی الارض. دا دریم دلیل عقلی دی. اول 3 دلیلونه د کارسازۍ د الله تعالی دي، او دا 3 امور د علم ذکر کړل، یعنی پټ کول، ښکارا کول او عملونه. نو فرمایي چې وهو الله الله تعالی هغه ذات ته فی السماوات چې په اسمانونو و فی الارض او په ځمکه کې یعلم پوهیږي سرکم په پټو باندې و جهرکم په ښکارو باندې و یعلم ما تکسبون او په هغه څیزونو باندې چې تاسو کوم عملونه کوئ. ورپسې آیت نمبر 4 او 5 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او ورپسې فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اوس آیت نمبر 4 او 5 دا زورنه ده او پدې کې 3 سيزونه ذکر کړي دي. یو داری چې پدې کې اعراض دی، دویم پدې کې تکذیب دی، او دریم پدې کې استهزاء ده. من آیت دا په معنی د دلیل یا د معجزې یا د آیات قرآنیه باندې دی، او من د یعنی دا د اول د پاره دا د استغراق دی، او د دویم د پاره دا تبعیض دی. فقط کې دا پا د پاره د تعقیب ده، یعنی رستو د اعراض نه تکذیب او استهزاء وکړه. فقد کذبوا نو فرمایي چې وما تأتيهم من آیة من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضين. فقد کذبوا په تحقیق سره دی نسبت د دروغ کړو بالحق یعنی حق تا. نو د اعراض نه رستو چې دی نو دی تکذیب او استهزاء وکړه. انباء دا په معنی ده یعنی عواقب دی، عاقبتونه، سزاګانی. الله فرمایي انباء ما کانو رابشی دی ته حقیقت د هغه خبرې چې عذاب دی کانو چې دی باغی پور یستهزئون ټوکې به کولی. الله فرمایي دی چې کوم کارونو پسې ټوکې کولی نو هغه به دی تراشي، او یستهزئون یعنی دی د تکذیب سره استهزاء هغه کړی ده. بیا ورپسې آیت نمبر 6 دی. فرمایي چې علم یرو کم اهلکنا، دا تخویف دنیوی دی، او په دې کې 3 انعامات ذکر کړي دي، تمکین او بارانونه او نهرونه، او 3 احوال ذکر کړي دي چې هغه 2 پیری ذکر د اهلاک ته، او دریم چې هغه پیدا کول د نورو قومونو رستو د دی نه دي. نو ګوره په دې آیات کې آیت نمبر 6 علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم، دی کې دا تخویف دنیوی دی. په دې کې 3 انعامات ذکر دی، یو تمکین دی، بل بارانونه دی، بل نهرونه دی، او 3 پکې احوال ذکر کړي دي. 2 پیری احوال د اهلاک د هلاکولو دي، او په 3 پیره باندې پیدا کول د نورو قومونو رستو د دینه. الله فرمای علم یرو آیتن ګوري کم اهلکنا، یعنی سمرا دا کم د پاره د استفهامیه دی. الله وی سمرا مونږ چې دی هغه هلاک کړي دي من قبلهم مخکې د دینه، من قرن د یو زمانی خلکو ته دا قرن ویل شي. قرن هغه ډله د خلکو دا چې په یو زمانه کې وي، نو دغه شان یو موده د زمانی چې تقریبا 10 کاله ده. الله فرمای تاسو نه ګورئ دی قرن ته مکناهم چې ورکړو مونږ هغوی ته، یعنی ځای فی الارض په ځمکه کې، ما لم نمکن لهم دومره چې مې نه دی درکړی تاسو ته. نو فرمایي مکناهم چې دا د تمکین نه دی، او مراد تینا مکانات، بنگلی او بادشاہی او مالداری ده. وارسلنا اشاره ده لکه چې دی سرمایه یعنی جاگیردار امو
سرمایدار اومو او اوچ ځمکې او بارانونو سره هغه آباد شوي. نو الله فرمایي وارسلنا رولیږل مونږ په دوی باندې وارسلنا السماء د اسمان نه علیهم په دوی باندې مدرارا یعنی بارانونه پرلپسې مدرارن پرلپسې یعنی د حاجت موافق الله وی مونږ په دوی باندې بارانونه وکړل چې سوره د دې حاجتو داغه موافق الله په دې باندې بارانونه وکړل. او بیا فرمای چې وجعلنا الانهار او جاری کړل وګرځول مونږه نهرونه تجری چې بيدل بلاندې من تحتهم یعنی لاندې د دینا. نو اوس من تحتهم مطلب د دینا لاندې بسنګ نهرونه بيدل. نو تبا دا وای چې د بنگلو د لاندې د دینا د دې په انتظام او په اختیار کې دا نهرونه یعنی د دې د لاس او د دې د طاقت لاندې دا نهرونه الله جاری کړیو. فاهلكناهم پسمر پس هلاک کړل مونږ دوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. اول اهلکنا په معنی د ارادي د اهلاک ته او دا پیل د اغه دی او یا اول اهلاک په سبب د شرک سره دی او دویم اهلاک دا په سبب د نورو ګناهونو سره دی. نو الله فرمای یعنی کم اهلکنا سمره هلاک اوس دی بیا فرمای فاهلکناهم هلاک کړل مونږ دی لرا بذنوبهم په ګناهونو د دې سره. وانشأنا او پیدا کړل مونږه من بعدهم رستو درینا قرنا آخرین یعنی نور قومونه د دینا. وانشأنا پیدا کړل مونږ من بعدهم رستو دینا قرنا آخرین قوم نور یعنی الله نور راوستل. بیا ورپسې آیت نمبر 7 دا د درو سوالونو جوابونه دي. اول سوال چې یو ځل کتاب راړه داغي جواب دی. دویم چې نو فی قرطاسن کتابن مخک راځي نو فرمایي چې ولو نزلنا عليك کنازل کړه مونږ پتا باندې کتابن کتاب لیکل شوی فی قرطاسن په کاغذونو کې فلمسوه بأيديهم پس مسکړه وی دی اغا پخپلو لاسونو سره لقال الذين خامخا وای بکافران ان هذا الا سحر مبين مگر نه دا خو ښکار جادو دی. فی قرطاس لیکل شوی کاغذ ته قرطاس ویل شي مطلب په کاغذ باندې چې کم لیکل وشي نو دک کاغذ ته بیا قرطاس ویل شي. کتابن په معنی د مکتوب سره دی یا مراد کتاب دی او تقدیر دار چې ملفو یعنی ملفوفن انغخته شوی. نو فرمایي چې یعنی فلمسوه بأيديهم مسکړه به دی په لاسونو خپل سره او دی وی چې دا خو مطلب دار چې دا خو سحر دی. نو الله فرمای دا سحر نه دی. قرطاس فلمسو لمس په معنی د مس بلیت سره بأيديهم یعنی په لاسونو سره. نو اوس دلته کې چې دا لمس چې دا خړون نوم کول شي په خلاف د رؤیت نه. نو فرمای دی وی چې دا سحر دی. الله فرمای دا سحر نه دی. اوس کدا کاغذ دا موږ ته په کاغذ لیکل درکړو نو خامخا دی کافرانو به بیا دا خبره کوله چې دا خو سحر دی دا خو د ځان نه جوړ کړی دی چا ولې لیکلی دی او دراوړی دی. نو فرمای ورپسې آیت نمبر 8 الله فرمای وقالوا لولا انزل عليه ملک. دا دویمه شبهه ده. مشرکین وی چې فرشته د سره هغه ولې ناراضي چې مونږ وینو او خبري واورو لکه څنګه سوره فرقان کې راځي لولا انزل عليه ملک فيكون معه نذيرا. دا دویم سوال چې ملک په د باندې ولې ناراضي او د سره مطلب چې دنو چې هغه راشي او مونږ وینو. نو الله فرمایي وقالوا لولا انزل عليه ملكا. الله فرمایي ولو انزلنا
کچری نازل کړو مونږه ملکن پرشتہ لقضی الامر خامخا به فیصله شوی د کار ثم لا ينظرون دی بیا به دی ته مهلت نشي ورکېدی. لقضی الامر چې مراد د دینه نزول د عذاب دی. ها سوره فرقان آیت نمبر 22 کې به بیا راځي. الله فرمایي کچری دی ته مونږه دا پرشتہ را لېږلې وي نو بیا خو ګوره پکې مهلت نو بیا خو به دی له مطلب دا دی چې کیسه به ولا اواروله. نو فرمایي ورپسې الله وی ولو انزلنا ملکا لقضی الامر کچری پرشتہ راشي دی مشرکین ته او د دې دا خبرې واوري نو دی به بیا هلاکی به اغی پریدی نه بیا. ورپسې آیت نمبر 9 چې دی دا د دریم سوال جواب دی. سوال دا و چې رسول بشر په ځای دا ملک ولې ناراضي؟ مطلب لکه رسول دا خو بشر دی کنه انسان دی د په ځای باندې پرشتي ولې ناراضي؟ نو جواب شو چې هغه به ضرور په شکل د بشر کې راضي نو بیا به په تاسو باندې اشتباه راځي او د هغې وجه چې الله تعالی احسان دی چې د هرې نوعې د مخلوق نه د هغې رسول دی رالیږلی دی دې دپاره چې د هغه نه پوره فایده تاسو حاصله کوي. اوس که چرې دې انسانانو ته الله پیغمبر هغه پرشتې رالیږلی وي او هغه د انسان په شکل راته نو بیا به پرې کې اشتباه پیدا کېده چې هلکه دا پیغمبر زمونږ په شکل ول نه رالیږي چې دې په شکل رالیږي. نو الله فرمایي دا مې ځکه داسې وکړل چې ستاسو باندې اشتباه رانی شي تاسو ګډ وډ نشئ او چې کم یو د نوع نه د کم مخلوق د نوع نه هغه مخلوق کې هغه پیغمبر راشي نو هغه د هغې نه ښه فایده حاصلولی شي. لکه اوس مثال تا د پیریان بیان شروع کی پیریان ته بیان شروع کی ته به دای په ژبه څه پوهېږي د هغې ځان له نوعه ده هغه چې دی نو هغه ناری دی پرشتي نوري دي او انسان د خټې نه پیدا دی. نو الله فرمایي ولو جعلناه ملکا لجعلناه که جوړ کړی مونږ رسول فرشته لجعلناه رجلا نو خامخا به مونږ ګرځولی په شکل د سړي باندې ولا لبسنا او خامخا به شک راوستی مونږ علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه چې اوسم کم شک دی کوي. لبسنا اوسم په اشتباه کې دی د رسول نه چې دا بشر دی نو بیا هم داسې هغه شبهه کې به ودی. نو الله فرمایي ځکه مې تاسو ته دا پیغمبر دا د انسانانو کې راوستو دا مې د انسانانو په شکل باندې راوستو چې مطلب دا دی چې تاسو دا اونه وایي. او بیا ورپسې آیت نمبر 10 الله فرمایي ولقد استهزئ دا تسلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مراد د دینه استهزاء نه دغه سوالونه دي چې بیان شو او د هغې په مثل نور او د استهزاء سره مسخره دا لازمه ده ځکه چې سخیروي ورپسې ذکر کو په استهزاء کې معنی د سپکوالي پرته ده. فحاق دا په معنی د نزله دی په معنی د نزله باندې دی. الله فرمایي په تحقیق سره مسخري کړي دي ډېرو رسولانو پسې من قبل که مخکستانه پیغمبر ته تسلی ورکوي. فحاق بالذین پس راګیر کړل الله تعالی هغه کسانو لرا سخیرو چې هغې څه کړو یعنی نازل که الله تعالی په هغه کسانو باندې چې هغې مسخري کړې وي منهم د دوی نه ما کانو دوی پورې یعنی مسخري کولې دوی پورې به یستهزئون هغه عذاب چې په دوی باندې یعنی هغه راغې نو د دوی هغه مسخري ختمې کړي یعنی هغه عذاب او چې کوم عذاب پورې دوی مسخري کولې وي راوله په موږ باندې عذاب مخکې آیاتونو کې به راځي. بیا ورپسې آیت نمبر 11 اوس دې ځای نه دا تعلق لري د مخکې آیات سره سیرو سیر د قدمونو هغه مراد دی. سیرو دلته مراد د سیر نه د قدمونو سیر مراد دی او سیر د مطالعې پکې دام داخل دی. الله فرمایي قل سیرو ووایه ورته چې وګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې ثم انظرو وګورئ که نه تاسو نظر نه مراد عام دی که کتل په سترګو سره وي او که کتل په فکر او سوچ سره وي. الله فرمایي وګورئ که تاسو لږ سوچ وکئ الله د اسمانونه پیدا کړي دي ځمکې پیدا کړي چرین پرینې پیدا کړي دې ته وګورئ تاسو نو کتل په سترګو سره او کتل د زړه په سترګو سره
فکر او سوچ سره. تاسو وګورئ کنه دا دنیا نظام دا چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. بیا ورپسې الله فرمایي ثم انظروا، وګورئ تاسو کیف کان عاقبت المکذبین، څنګه او اخیری انجام د تکذیب کوونکو چا چې دا سيزونه دروغ ګڼلي دي. وګورئ سمودیانو ته، عادیانو ته وګورئ، دې ته وګورئ، لږ سوچ ورته وکړئ. بیا ورپسې الله فرمایي آیت نمبر 12 کل من ما فی السماوات والارض، د دې ځای نه دویم باب دی تر آیت نمبر 37 پورې. څلور پکې عقلي دلیلونه دي او څلور پکې طریقې د تعلیم دي. ها نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه لمن ما فی السماوات، لکه چا د پاره د اختیار د هر هغه څیزونو چې په سماوات په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. الله فرمایي دا آیات دلیل عقلی اعترافي سکوتی دی. اختیار د بار او د ښکته دا د چا دی؟ یو الله تعالی دی او هغه په ځان باندې رحم لازم کړی دی د پاره د ایمان والو، او داسې به په سورې اعراف کې راځي. ښه نو کم خلک چې هغه په خپل ځان باندې نقصان اچولی دی، د الله د وحدانیت نه هغه منکر شوي دي، د الله دلایل نه مني، هغه ایمان نه راړي، نو هغه باندې به الله عذاب راولي. نو الله فرمایي ووایه ورته که نه کل من ما فی السماوات، چا د پاره د اختیار د اسمانونو او د ځمکو. قل ته ورته ووایه لله، د الله د پاره دی، د الله د پاره دی. کتب علی نفسه الرحمه، لازم کړی دی هغه په ځان باندې رحمت کولو. لیجمعنکم، خامخا به جمع کوي تاسو الی یوم القیامه، ورځې د قیامت ته. لا ریب فیه، ګورې الله فرمایي په دې کې هېڅ شک ګورې نشته. ها الذین آکسان خسرو چې تاوان کې اچولی دي انفسهم نفسونه خپل، فهم لا یؤمنون، او د ایمان نه راړي. نو الله فرمایي دلته کې خسران نه مراد هغه دا دی چې کار د عقل او د علم یې پرېښی دی. دلیلونه د قرآن هغې ته غوږ نږدي او دوی په تقلید کې اخته شوي دي، نو دا سبب د پاره د عدم ایمان دی. نو په دې آیات کې اول دلیل عقلی اعترافي دی او بیا ترغیب د ایمان ته، بیا تخویف دی او زجر دی. الله فرمایي هغه کسان چې هغه تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه، فهم لا یؤمنون، د ایمان نه راړي. بیا ورپسې آیت نمبر 13 وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم، دا بل دلیل دی. سکنه، سکن چې دی دا آرام کوي د شپې او خوریږي دا شپه، یعنی هر څه چې آرام کوي فی اللیل په شپه کې، والنهار او پر ورځ کې. والنهار او پر ورځ کې نو نشر چې دی دا خورېدو ته وایي، نشر دا خورېدو ته وایي. نو لفظ دلته پټ دی په دلیل د سورې فرقان آیت نمبر 47 سره. تخصیص د سکون یې دی وجې نه وکړو چې رحمت او نعمت په سکون کې داسې یوا دی. نو فرمایي چې وله ما سکن فی اللیل، هر هغه څه چې آرام کوي په شپه او ورځ کې، وهو السمیع العلیم، او صرف د هر څه اورېدونکی او په هر څه باندې عالم څوک دی؟ الله تعالی دی. په هغه باندې نه خوب راځي، نه آرام کوي، نه ورته د بل څه ضرورت شته. او بیا ورپسې فرمایي آیت نمبر 14 الله فرمایي قل اغیر الله اتخذ ولیا، وایه ورته آیا سوا د الله تعالی نه یعنی اونیسم زه مددګار، فاطر السماوات، دوست چې پیدا کوونکی د اسمانونو، والارض او د ځمکې دی. دا د طریقې د تعلیم دی، دا پکې طریقه د تعلیم ده او جوابونه د سوالونو دی. دا اول قسم دی چې مقصد په دې کې پخیدل دی په عقیدې د وحدانیت د الله تعالی باندې. کل من ما فی السماوات قل اغیر الله اتخذ ولیا، یعنی ولی معنی رب، معبود، مددگار. فاطر السماوات په دې کې اشاره ده چې دا دواړه به د جدا جدا مادونه رایستل، یعنی په اول رایستلو سره. فاطر السماوات والارض چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی، وهو یطعم،
روزی ورکول دا د چا په اختیار کړي د الله په اختیار کړي ولا یطعم او الله ته خوراک نشي ورکولی په دې سره د هغه وهم رد هغه کوي چې والدین هم اولاد ته طعام ورکوي بعضی پیران لنګر ورکوي نو الله فرمای وهو یطعم روزی ورکول دا د الله په اختیار کې دی ولا یطعم په دې سره هغه وهم باندې رد وکړو چې والدین اولاد ته روزی او طعام ورکوي او بعضی پیران صاحبان هم هغه ورکوي نو جواب دار چې الله تعالی طعام ته حاجت نشته نور مخلوقات خو هغه طعام ته محتاج دي نو ځکه الله جل شانه ته ضرورت نشته قل تورته ووایه انی امرت بېشکه حکم کړی شوی دی ما ته ان اکونا دا چې شمز اول من اسلم اول مسلمان حکم منونکې ولا تکونن مکیږه ته من المشرکین د مشرکان اول من اسلم ځکه چې نبی په امت کې اول مسلمان وي نبی دا په امت کې اول مسلمان وي ځکه دلته وایي چې اول من اسلم پیغمبر وایي چې شمز اول د حکم منونکو نه اول مسلمان شم الله فرمایي ولا تکونن مکیږه من المشرکین د هرگز د مشرکانو نه بیا ورپسې آیت نمبر 15 قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم پدې کې د دریم سوال جواب دی سوال داري چې یعنی د نه منلو نقصان هغه راځي نو جواب دا په دریم د قل سره دی الله فرمای قل ته ورته ووایه انی اخاف بېشکه زه خو یریږم ان عصیتو که نافرماني وکړم ربي در خپل عذاب یوم عظیم په ما باندې به الله عذاب راولي وی نو عصیت ربی دلته مراد د عصیان دی په شرک کولو سره یوم عظیم یعنی نوم د نومونو دروازې د قیامت نه دی ته یوم عظیم وي مراد د دې نه قیامت دی بیا ورپسې آیت نمبر 16 من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلک هو الفوز المبین نو فرمای آیت نمبر پدې کې پر آیت نمبر 16 کې عظمت د عذاب ته اشاره ده پدې کې او فرمایل چې د عذاب نه بچ کېدل دا به پر رحم د الله تعالی باندې کېږي ګوره بل څوک تا نشي بچ کولی من یصرف هغه څوک چې یعنی لرې کړی شي عنه د هغه نه یومئذ په هغه ورځ باندې څه شي عذاب فقد رحمه پس یقینا رحم وکړه الله تعالی په هغه باندې وذلک الفوز المبین او دا ډیره لویه ښکاره کامیابي ده د دپاره بیا فرمایي وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک الله بدر آیت نمبر 17 دا بل دلیل عقلی دی چې ضرر مرض فقر وغیرہ لري کوونکې الله تعالی دی د الله نه سوا بل څوک نشته خیر ورکوونکې صحت مال نور حاجتونه پوره کوونکې د الله نه سوا بل څوک نشته دا ښکاره رد دی په هغه چا باندې چې اولیاء که هغه مړه وي یا ژوندي وي هغوی نه بیا هغه امیدونه د نفع او د ضرر هغه ساتي ورته وایي پلاني یې ته رامدد شه او پلاني یې ته رامدد شه الله فرمایي وان یمسسک الله یعنی کچری ورسی تا ته الله تعالی بدرن څه تکلیف فلا کاشف نشته هېڅ څوک چې هغه لرې کړي تا نه الا هو ما سوا دی الله تعالی نه الله چې تا دپاره څه لیکلي دي بس هغه به تا ته رارسي وان یمسسک بخیر دا عبارت دی یعنی تقدیر یې داسې دی وان یمسسک بخیر فیقدر علی اتمامه وان اراد الغیر قطعه فهو على كل شيء قدیر فيقدر على منعه او په سوره یونس کې دی و یریدک بخیر ځکه چې فعل د مس نه مخکې اراده د الله تعالی وي نو په دې صورت کې مقصد هغه دلیل دی پر د شرک په تصرف باندې نو لفظ د مس تصرف سره دا مناسب دی او سوره یونس کې مقصد اصلاح او پوخواله د عقیدې دی نو فرمایي چې و ان یمسسک او کچره ورسی تا ته بخیر سخیر فهو على كل شيء قدیر الله پاره او شی باندې قادر دی داسې څوک نشته چې هغه تا نه د خیر بیا لرې کړي نو الله پاره او شی باندې هغه قادر دی وهو القاهر فوق عباده دا الله تعالی زورور دی غالب دی وهو الحکیم الخبیر او دا الله تعالی حکمتونو والا دی قاهر چې دی غالب ته وایي چې هغه چرې نه مغلوب کېږي د ته قاهر وایي یوازې نظام چلوونکي ته قاهر ویلی شي دا معنی علامه سمعانی ذکر کړې ده او فوق چې دی دا د متشابهاتو نه دی نو فرمایي چې
الله تعالی چې دی نو هغه قاهر دی. الله تعالی د هر یو شي چلونکی دی، هغه سره څوک شریک نشته او نه هغه سره څوک شریک پیدا کېدی شي. دا یاد ساتئ. صرف الله تعالی چې دی یعنی فوق عباده. قاهر معنا داسې غالب چې هیڅوک چې دی نو الله تعالی هغه یعنی هغه مغلوب کولی نشي. الله تعالی داسې قاهر دی چې بل څوک داسې شته نه چې الله تعالی څه کي هغه مغلوب کی. الله تعالی هغه څوک مغلوب کولی نشي. نو الله فرمایي چې وهو القاهر فوق عباده، د پاسه د بندګانو. نو دا فوقیت دا په اعتبار د سمت او د جهت سره نه مراد، بلکې د مرتبه او د قدرت په اعتبار سره الله د ټولو بندګانو د پاسه دی. د الله مرتبه د بندګانو نه اوچته ده. وګورئ ترجمه ته. فرمای الحمدلله الذي، یعنی ټول مناسب صفاتونه د خدای توب. دا بنوه چې ټول صفاتونه الله د پر، دا معنی غلطه ده. الحمدلله یعنی ټول صفاتونه د خدای توب لله الله د پاره دي. الذي اغا الله تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه، والارض ازمک الله پیدا کړی دا، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیارې او رڼا. ثم الذين بیا کسان کفروا چې کفر کړی بربهم پر خپل سره یعدلون نور خلق برابرې. الله سر نور خلق برابرې. هو الذي الله اغذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا، ثم قضا او بیا مقرر کړی دا اجلا یو نیټه، واجل مسمى یو نیټه د بل مقرر شوی عنده دا غسرا، ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ. وهو الله دا الله تعالی معبود فی السماوات پاسمانون والارض او زمکه کې. یعلم سرکم پویږي په هغه څه باندې چې پټوي تاسو، وجارکم چې ښکار کوئ. ویعلم ما تکسبون او پویږي په هغه باندې چې کوم کارونه تاسو کوئ. وما تاتیهم او نرازی دیت من آیت سنخ من آیات ربهم دن خدا رو خپلنا، الا کانو عنها معرضین مگر دی داغین اعراض کون کی. اللہ فرمائی فقد کذبوا یقینا دروجنو گڑل دی بالحق حق لرا لما جاءهم هر کل چراغ ورتا، فسوف یأتیهم دیر زر براشی دیتا انباء خبر ما دا آغس کانو چې دی به پاغی باندې یستازئونا ټوکی کولې. علم یرو کم اهلکنا آیا نګوري دی چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دینا من قرن قومونه ډېر مکناهم طاقت مو ورکړو هغوی ته فی الارض په ځمکه کې ما لم نمکن لهم دومرم یعنی دومرم نه دی درکړی دومرم یعنی ما لم نمکن لهم دومره چې مو نه دی درکړی لکم تاسو ته. وارسلنا السماء اور علیګلی دی مونږ یعنې بارانونه علیهم په هغوی باندې مدرارن شیبې شیبې. وجعلنا الانهار او ګرځولیو مونږ نهرونه تجری چې بیدل با من تحتهم یعنی لاندې د اختیار د هغوی نه یا لاندې د بنګلو د هغوی نه. فاهلکناهم الله فرمایي هلاک کړل مونږ هغوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو خپلو. وانشأنا پیدا کړل مونږه من بعدهم رستو د هغوی نه قرنا آخرین قومونه نور. ولو نزلنا علیکا کچری نازل کړی مونږ په تا باندې کتابا قرآن فی قرطاس په کاغذ کې فلمسوه نو لګولې به هغې سره بأیدیهم لاسونه خپل. لقال الذین او خامخاوي بدی الذین آکسانو کفرو چې کفر کړی دی ان هذا نه دی دا الا سحر مبین یعنی دا جادو ښکاره دی. وقالوا لولا انزل او وای دی ولی نرازی ولی ندی رالیږلی شوی علیه په د باندې ملکون او فرشته. ولو انزلنا او کچر نازل کړی مونږه ملکن فرشته لقضی الامر خامخا فیصله وکړی شوی وه د کار. ثم لا ينظرون بیا به دی ته مهلت نو ورکړی شوی. ولو جعلناه او کچر جوړ کړو مونږه دا رسول ملکن فرشته لجعلناه خامخا ګرځولې به مونږ هغه دپاره رجلا په شکل د سړي.
وللبسنا او خامخا شک به راوستوي علیهم په دی باندې خامخا شک بم راوستو علیهم په دی باندې ما اغه یلبسونا چې اوس کم شک کوي دی ولقد استهزئ یقینا ټوکی شوی دی برسولن پیغمبرانو پورې من قبل کا مخکستانا فحاق بالذین نو چاپیر شدا کسانونا سخیرو چې ټوکی کړي وي منهم د دینا ما کانو عذاب کانو چې دی اغیب به اغیب پورې یستازئونا ټوکی کولی قل تورتو ویسیرو اگرزی فی الارض پزمکا کی ثم اندرو بیا اگوری تاسو کیف کانا یعنی سنگ شو عاقبت المکذبین انجام د درو گنن کو د پارا قل تورتوایا لمن ما فی السماوات چې د چا اختیار کړي هغه چې دی فی السماوات چې په اسمانونو کړي والارض او پزمکا کړي قل تورتوایا لله دا ټول د الله په اختیار کړي كتب على نفسه الرحمه لازم کړی دا پزار خپل باندې مهرباني لا يجمعنکم او خامخا را جمع کوي بتاسو الى يوم القيامه ورځ د قیامت لا ريب فيه نشتر الشک پاغر وسکي الذين خسروا آکسان چې تاوان کیا چولینی انفسهم ځانون خپل فهم لا يؤمنون اغي ایمان نراړي وله ما سکنا او یوازې داغه په اختیار کړي ما اس سکنا چې آرام کوي په لیل د شپې او نهار او درځي وهو السميع العليم او د الله تعالی اوریدونکو او پوزات ته قل تورتوایا اغیر الله ای سوا د الله نه اتخذ اني سمز وليا بل دوس فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکه وهو يطعم اغ خوراک ورکی ولا يطعم او خوراک نشي ورکی دے قل تورتوایا انی امرت بیشک ما ته حکم شوه دے ان اکونا دا چې شمز اول من اسلم اول د اغه چانه چې اسلام راوړل ولا تکونن نو مکیګت من المشرکین د مشرکانو نام قل تورتوا اے پیغمبر انی اخاف بیشک زیریګم ان عصیتو کچرینا پرمانیو کم ربی در خپل عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوینا من یصرف عنه اغه څوک چې واړول شي عذاب عنه داغنا یومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحم یقینا رحمک الله پاک باندې وذلک الفوز العظیم او دا د کامیابی ښکارا وان یمسسک الله او کچری ورسیتا الله تعالی بدرن س تکلیف فلا کاشفا نشتر لری کون کې له اغه د پارا الا هو سوا د الله نا وان يمسسك کچر ورسیتا تا بخير سخير فهو ان د الله تعالی على كل شيء قدير الله پاره شیبان قادر ده وهو القاهر او د الله تعالی زور ور ده فوق عباده د پاس د بندگان خپلو وهو الحكيم الخبير او د الله تعالی یعنی حکمت والا او خبردار دے صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله داینه مونږ ته پناه راکړي الله داینه مونږ ته پناه راکړي الله داینه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله چې سوره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرو د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله که کوم نارینا زنانا ماشومان بوډاګان او نوجوانان سوره بیماران دي که اسپتالونو کې دي هر ځای کې دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي دا کم د قرآن کریم اوله حصہ چې مونږه ختمه کړه نن هم دویمه حصہ شروع کړه الله جل شانه دې د دې لومبۍ حصې د قرآن کریم دا ثواب چې څومره زمونږ او ستاسو مردگان دي څومره زمونږ او ستاسو خپل خپلوان هغه مردگان دي عام مسلمانان الله دا ټول د دې ثوابونه انبیاء کرامو ته
او چې څونه انبیاء کرام دي د آدم علیه السلام نوالی تر جناب محمد رسول الله پورې او څومره صحابه کرام دي څومره تابعین دي تبع تابعین دي اولیاء دي صلحاء دي نیکان دي بزرگان دي او څومره علما دي مفتیان دي مجتهدین دي حافظان قاریان څومره خلک وفات شوي دي الله دې د هغه ټولو په روحونو باندې دې ثواب الله دې هغوی ته ورسوي او خصوصا زمونږ او ستاسو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې د هغوی روح ته دې ثواب ورسوي الله دې د څومره تفسیر مونږ وکړه د دې یو لفظ د دې یو ټکي د دې ثواب الله دې ټول د هغوی روحونو ته ورسوي مونږ او تاسو له دې الله د دې برکات راکړي الله دې مونږ او تاسو له دې قرآن کریم برکات راکړي مونږ او تاسو دې الله د قرآن په علم سره مال او مال کی الله دې مونږ او تاسو له د قرآن کریم چې څومره رموز اسرار دي الله دې مونږ تاسو ته په دې باندې پوهه راکړي الله دې مونږ تاسو ته په دې باندې پوهه راکړي مونږ ډېر زیات کمزوري یو مونږ په دې باندې نه پوهېږو خو الله دې مونږ ته علم راکړي الله دې مونږ ته مزید علم راکړي الله دې مونږ ته مزید په دې باندې پوهه راکړي الله دې مونږ ته د صحیح ویلو توفیق راکړي او تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق درکړي او ټولو ته الله په دې باندې عمل کولو توفیق ورکړي الله د قرآن کریم دا مرګرتیا دا زمونږ تر قیامت پورې تر جنت پورې الله زمونږ دا مرګرتیا چې دی دا وګرځي الله مونږ جنت ته د دې قرآن کریم د برکت د وجې نه الله مونږ جنت ته داخل کې الله د قرآن چې څومره برکات جناب محمد رسول الله ویلي دي الله دا ټول برکات مونږ له راکړي الله د قرآن کریم دا ټول برکات مونږ ته راکړي الله مونږ د قرآن کریم په برکت سره الله مونږ جنت ته بوزي الله زمونږ د ټولو مشکلات د قرآن کریم په برکت سره الله دا حل کړي الله چې کومو کورونو کې پریشانۍ دي الله د ټولو پریشانۍ ختمې کړي الله مصیبتونه تکلیفونه زمونږ نه لرې کړي او سبا به انشاءالله زمونږ د درس چوټي وي خپله چوټي ده او د جمعې پر سهار به انشاءالله په کم پشپک بجې باندې به مونږ خپل د احادیثو درس هغه په کم پشپک بجې باندې انشاءالله شروع کوو انو هر جمعه باندې زمونږ د احادیثو درس وي نو سبا ماښام چوټي ده بله ورځ به انشاءالله درس وي او د جمعې پر سهار به د احادیثو درس وي الله دې موږ تاسو ټول نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین نکاح د پاره پیغامونه راتلل وجوه دا ډېره ښایسته وارونو دویم